وقال الله تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف وائے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. زما د خوږ اسلام عزت مندو مشرانو کشرانو دوستانو رونو، عموما مسلمانان او مالداران دا کمه میاشت تقریبا په ختمېدو د دې زبرګې او د دې شوقدر او د روجې په میاشت کې د اسلام یو اهم حکم او یو رکن هغه دا کوي چې هغې ته وایي زکات. دا زمونږ په دې عجم کې او خصوصا زمونږ په دې پښتنو کې دا خبره مشهوره ده چې د شوقدر میاشت کې او د زبرګې په میاشت کې وي زکات ورکړئ. او که ستاسو خیال وي نو دا خیرماران هم ګرځي او خلکو ته وایي هلکه د زبرګې میاشت ته وي که څه زکات او خیرات دې کړي وي نو راکړه. نور د دین مسله د زکات په باره کې هغه بدله ده. هغې دپاره یو میاشت مختص کول دا ټیک نه دي د مسئلې په لحاظ باندې، بلکې د زکات خو خپل مسائل دي، زه راته بیا وروستو بیانومه. نایي کې دا یقیني ده چې هلکه ته به یا زبرګه کې ورکړې او یا به خامخا شوقدر کې ورکړې او یا به روجه کې ورکړې او یا به دسمبر کې ورکړې او یا به جنورۍ کې، بلکې د زکات خو خپل نصاب دی او خپل احکامات دي، د هغې مطابق به بیا چل کې. خو بهر کیف زمونږ په پښتنو کې او زمونږ په دې علاقو کې دا مشهوره ده وي دا د زکات میاشت ده. نو چونکې د اسلام یو اهم رکن دی او یو اهم حکم دی، نو دې د وجې نن درته د زکات باره کې خبره کوم، چونکې ضروري خبره ده او ځان پې پیول د هغې د ثوابونو باره کې، او که دې ور نه کړه نو د هغې د عذابونو باره کې به ځان پې نو چې کله یو انسان ته ته ترغیب هم ورکې او ترهیب هم ورکې نو د ده زړه کې د هغې څیز متعلق سوچ او فکر پیدا شي. او دا د علماو ډیوټیم ده، دا د علماو باندې لازم هم دي چې د دین احکامات په بیانوي. نو زکات ورونو د اسلام یو اهم حکم دی او رکن دی او ډیر لوی په اسلام کې اهمیت لري. او اهمیت تاسو د دې خبرې د اندازې نه ولګوئ چې تقریبا په قرآن شریف کې زمونږ او ستاسو د هدایت دپاره الله قرآن را لیږلی. قرآن نه به مونږ رهنمایي لو. قرآن کې مختلف احکامات دي. نو د زکات باره کې چې الله مونږ او تاسو ته حکم کړی دی نو څو ځلې کړی دی؟ هسې خو تیمور جانه د الله یو ځل حکم زموږ دپاره کافی دی. شاباس بس لازم دی را باندې چې الله وی وکوه مه کوه بس یو ځل. خو الله رب العالمین د زکات باره کې چې مونږ او تاسو ته حکمونه کړي دي نو یو ځل نه، دوه ځله نه، لس ځله نه، شل ځله نه، ډېر ځله نه، 50 ځله نه. په قرآن شریف کې په 82 ځایونو کې 82 ځایونو کې موږ ته د زکات صراحتاً حکم شوی دی چې زکات ورکړه.
بلکې دا وره چې کوم ځای الله په قرآن شریف کې د مونځ حکم کړی دی نو جوخي ورسره د زکات حکم کړی. بعضې د قرآن شریف احکامات څه عجیبه شان وي. یو درې احکامات داسې چې هغه بالکل الله لازم او ملزوم کړي دي قرآن شریف کې. لکه هر ځای کې چې تا ته الله دا حکم وکړي تیمور جانه چې واطیعوا الله نو جخ ورسره څه وي واطیعوا الرسول. اطیعوا الله واطیعوا الرسول. څنګه چې دا الله اطاعت حکم مانل ضروری دي دقه شان واطیعوا الرسول د رسول الله مبارک حکم هم دقه شان لازمي دي. لکه څنګه چې دا الله حکم منل لازمي دي داسې د رسول الله مبارک حکم هم لازمي دي. نو ارزه کې تقریبا په ډیرو ځایونو کې واطیعوا الله واطیعوا الرسول اطیعوا الله واطیعوا الرسول دا قرآن کې راغلی. دویم چې لازم الله خپل حکم ګرځولې د هغې څه ګرځولې په قرآن شریف کې په ډیرو ځایونو کې چې الله د خپل وحدانیت حکم موږ ته کړی دی چې ما به یو منې نو جوخ ورسره الله ګورې وایي د مور او د پلار سره به احسان هم کوئ. ډیرو ځایونو کې دا راغلی دی. لکه الله په یو ځای کې وایي وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه نو جوخ ورسره الله وایي وبالوالدین احسانا. مور سره به د مور ان اشکر لی ولوالدی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. نو چې کوم ځای الله رب العالمین د خپل وحدانیت حکم کړی دی نو جوخي ورسره د مور او پلار سره د احسان حکم کړی دی. دا په قرآن شریف کې دویم دا دغه دی. او دریم دی خو بشیر جان دی او دریم نمبر چې الله رب العالمین حکم من ته کړی هغه د مانځه نو جوخ ورسره الله د زکات حکم کړی دی. واطیعوا الله نو واطیعوا الرسول اطیعوا الله واطیعوا الرسول واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة. تقریبا په قرآن شریف کې په ډیرو ځایونو کې دا خبر راغلی. نو دا درې واړه احکامات الله اکثر یو ځای بیان کړي دي. نو په قرآن شریف کې چې کوم ځای کې د مونځ حکم راغلی دی جوخ ورسره د زکات او دا الله رب العالمین په موږ او تاسو لازمه کړې ده چې څنګه یو سړی مونځ په اهتمام سره کوي نو مالدار سړی به زکات هم ګورې په اهتمام سره ورکوي خامخا به ورکوي. ورې نه که الله رب العالمین به ګناهګارۍ او سخت مجرم دی او بلکې کوئی انکار دیتے وکړه نو بیا چونکه دا په نص د قرآن ثابت دی نو انکار ته کفر دی. کفر سړی د ایمان نوځي. د دقې په وجه باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د منکرین خلاف باقاعده جهاد کړی دی. ور جهاد خو د کافر خلاف کیږي. خدا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور حکومت کې یو قبیلی بلکې یو دو قبیلو د زکات نه انکار وکړه. د هغې انکار په وجه باندې الله رب العالمین د ابوبکر صدیق په زړه کې دا القا وکړه چې د دوی خلاف جهاد وکړي. اگر چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورسره په دې رایه نو خو بیا ورته ووي خو داسې موږ د یو حکم د الله نه انکار کوو احکامات د الله رب العالمین به پاتې شي نو باقاعده جهاد اعلان وکړو. دومره دې خبره نه اندازه لري. نو قرآن شریف کې هم ډېر او دقه شان احادیثو کې تاکید د زکات راغلی دی. لکه بخاری شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی پنج بنا د اسلام دا پنځه دي نو هغې کې اهم حکم هغه د زکات بیان رسول الله مبارک او بلکې دی وی چې د اسلام هغه خشتوالی او د اسلام هغه قائم توب دا په دې باندې او تشبیه سره ورکړه یو بلډینګ سره ورکړه یو خیمه سره ورکړه چې څنګه خیمه په 500 ستنو ولاړه وي دغه شان د اسلام دا اهمیت او اسلام دا په دې 500 ستنو باندې دي. نو یو پکې اهم هغه زکات. نو د زکات ورکول دا په مالدار سړي مسلمان سړي باندې لازم دي. دا به خامخا ورکوي. الله رب العالمین په عجیبه انداز باندې د دې هغه بیان هم کړی.
لکه یو ځای کې الله رب العالمین د زکات باره کوي من ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا او فیدې هم ډېرې زیاتې دي. دا یاد ساتئ د زکات لغوي معنی خپله څه ده؟ د زکات لغوي معنی خپله ده پاکوالی او ډیروالی. دی لغوي معنی ده. اصطلاحي معنی خدا ده چې یو انسان دی او مالدار شو هغه مال یې نصاب ته ورسېد. زه به ته نصاب اوس بیان کړم او په دې مال باندې یو کال تیر شو نو د یو کال تیر دی نو نه پس به یو مقدار شریعت مقرر کړی دی چې هغه 40 روپۍ دی. په 40 روپۍ کې 1 روپۍ دقې ته وایي زکات په اصطلاح د شریعت. خپل لغوي معنا د زکات چونکې قرآن شریف کې د زکات دا لفظ زکات وایي څه ته؟ پاکوالی ته. یو معنی پاکوالی ده، دویم معنی ډیروالی ده. دویم معنا د زکات لغوي ډیروالی ده. پاکوالی څه ته وایي؟ ما ته وګورئ. د زکات سره الله رب العالمین د انسان باقی مال پاک نو چې کله باقی مال پاک شو نو دا به دا بربادي او تباهي نه بچ کیږي. لکه داران وروڼه دوی چې څه میوه راوړي نو چې میوه راوړي او کاریټ کولو کی نو د دوی لومبې د کاریټ کولاولو نه پس چې کله دا د ګاګ د پاره ږدي نو لومبې کار د دکاندار د میوهدار سړي دا وي چې د هغې نه غسقا مال لري. هلکه دا دې ولې لرکې؟ وایي دا ګنده مال دا نور مال هم خرابوي. دا ګنده چې پکې کم مال دی ام دې مالټه ده کینو دی وغیره دا ته ځکه لر کوم چې دې سره دا نوره میوه هم خرابېږي. خو دا ما داسې پرېښوده. بعینه همدقه د زکات خبره ده چې دا دې په دې خپل مال کې پرېښوده د زکات دا مال نو دې سره مال تباه و برباد کېږي، دې سره مال خرابېږي. نو دا د مال خیری دی خیری. د دې وجه زمونږ په شریعت کې ګوره دا یاد ساتئ د زکات مال په چا چا حرام دی. اره ته زه بیانوم خو په هغې زکات حراموالی کې چې زکات په نه ورکې په هغې کې لوی خلک دا دي چې کم اهل رسول دي سادات دي میاګان دي دوی له زکات نشي ورکولی. منې کړي دي رسول الله مبارک په صراحتا منې کړي دي چې کم بني هاشم دي او د رسول الله اولاد دي دوی به زکات نه اخلي. د زکات مال به نه اخلي. ولې به نه اخلي؟ چونکه ډېر لوی مقام لري، ډېر لوی خاندان دی، اهل سادات دي، د رسول الله اولاد دی نو نسبت یې ډېر لوی دی او دا مال ګنده دی. دا د مال خیری دی نو د مال خیری چونکه دا نسبت ډیر لوی دی نو دی خلکو له به نه ورکوي. دا خو خراب مال دی. داسې نه ده چې ظاهرا خراب دی او پتا باندې دغه دی خو دې نسبت ته به ګوري د نسبت د وجه. نو یو د زکات معنا د پاکوالی دې سره مال او دویم نمبر یې ډیروالی دی. دې سره به مال ډیریږي. ځکه الله رب العالمین په قرآن کې په یو عجیبه انداز باندې د زکات حکم بیان کړی دی. یو آیات کې الله رب العالمین یو ځای کې نه دا تقریبا په 3 ځایونو کې دا آیات دی. من ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا یو ځل په 2 سپاره کې، دویم ځل په 4 پاره کې دی، دریم ځل په 13 پاره کې دی، 4 ځل په 1 سورت مزمل کې دی واقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم. سوي من ذا الذي يقرض القرضا حسنا ستوي الله وی مالا قرض حسنا راکې قرض راکې مراد نه دا زکات ته صدقات دي. اوس الله دا په یو عجیب انداز باندې وي زکات یو عجیب انداز بیان قرض کو غره خشي نه دي. الله رب العالمین دې منګه د قرض نو ساتي. خدای دې د خپل جانب نه د غیب او خزانی کولو. قرض خطرناک چیز دی چې کله دې واغشت ورکولی لازم دی پتا باندې خامخا به دا قرض ورکې خو دې ور نه کا الله خپل حق بخي خو دا بنده حق ور نه بر. من خود د قرض متعلق خو زمونږ بیا خصوصا د پښتنو خو سوچ بدل دی. پښتانه سوي وي قرضداري چا وجدي نه قرضداري چا وجدي نه دي تاره به تپوس کیږي د یو روپے تپوس پکې. قسم په خدای په مشکات مبارک کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ناس ته یو کس ول راغی و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کو زه د الله په لار کې او جنگېږم او جهاد وکم
او د جهاد په دې موقع باندې مال الله رب العالمین شهادت راکړي زما مقام به کم یو وي تاسو د الله په ذات یقین کې مشکات مبارک حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وتوی زید نیغ جنت ته خوشاله شو خو چې پاسې د رسول الله مبارک واپس کړ وی تاسو ما دوی کو زدا الله په لار کې او جنگیږم او ما ته الله شهادت راکړي وی بشک د شهادت ډیر لوی مقام دی شهادت ډیر لوی رتبه ده او الله به جنت لبوزي خو اوس ما ته جبريل عليه السلام راغی او ما ته وی چې دی مرګري ته وایا چې تاسو وی بالکل تصادق المصدوق د رښتونکو نه رښتون کې ستا خبره بالکل رښتیا ده خو سره یو دا قید ولګوا چې ګوته د الله په لار کې او جنگې دي په جهاد دی او کو جهاد څومره لوی مقام لري خپل ځان بیا د شهادت ملو شو خو کو د دې شهادت ملاوېدو نه پس پتا باندې یو روپیم د بل انسان قرض وا جنت د باندې حرام نو قرض خطرناک څه دی اوس الله رب العالمین تشبیه دې سره ورکړه مقصد یې څه دی اگر چې د آیات کله نازل شو نو د مدینه منورې يهودو د قشان د مکه خلکو عجيبه خبرې شروع کړې وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله د بندگانو نه قرض غواړي جوړې د رسول الله مبارک الله او د مسلمانانو رب غریب شو نو زکه دا غواړي دا يهودو وي څلورمه پاره کې دا بیان دی وی غریب شو زکه دا وي الله داغي جواب وکړه لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا ډېر زر دي چې د دې خبرې لیکل او د دې خبرې جواب به موږ ورکړو ناوی خدا دغه شروع کړ او داغه په مقابله کې صحابه چې کله د آیات نازل شو منزل الذي يقرض الله تفسیر ته بیانو ما نو صحابه یو صحابي رسول الله مبارک لراغه مشکات مبارک کې دا حدیث دی ابو دحدح رضی الله تعالی عنہ و یا رسول الله آیات نازل شوی دی یاو وی سوی پکې الله وی څوک ته چې مال قرض راکې او خ قرض راکې وی خ الله موږ نه قرض غوښته دی الله موږ نه مال غوښته دی وی راځه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې د ابو دحدح یو باغ او د قجورو باغ او څومره باغ بشیر جانا شپږ سوه د قجورو اونې وې پکې شپږ سوه د قجورو اونې اعلی بهترین باغ وی راشه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ته پدې گاوسا باغ ما د الله رب العالمین په لار کې خیرات کو ما الله لقرض ور چې دا خبره وکړه باغ تراغو باغ ترانو نو زمنه دا د حدیث او الفاظ دي او خپل بیبي ته وي ام دحدح وی راشه زخه یو لوی سوداګریم ټول عمر مې د دې باغونو سوداګانې کړې دي نن مې یو عجیبه سودا کړې ده وی څه سودا دې کړې ده وی دا زمنګ رب موږ نه قرض وغوښتی دی او دا هغه قرض په بدله کې دی آیات کې همداسې موږ له الله جنت راکړي ما دا باغ د الله په لار کې سودا کې ورکړه قرض راځه روزه تاسو د الله په ذات یقین کې دا د حدیث او الفاظ دي ام دحدح د ابو دحدح بیبي وته وی ابو دحدح ته تا خو ډېرې زیاتې سوداګانې کړې دي خو چې دا نن د کومه سودا کړې د ټولو نه بهترینه سودا همدغه نو د قرض څه مطلب دی مقصد دلته دا دی دا خو دغه ظالمانو دا خبره وکړه چې دا رسول الله مبارک الله غریب شوی دی د دې دا مقصد نه دی چې به الله قرض واړي بلکې مقصد دا و چې څنګه په انسان باندې قرض ورکول لازم دی او خامخا به ورکه نو د الله مقصد دا دی چې ما زما په لار کې د زما په حکم باندې زکات ورکو لکه څنګه چې دا ورک د دې دا اجر دغه شان چې څنګه قرض لازم دی دغه شان به د دې اجر خامخا ز تعالی در واقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا د دینه پر له بهترینه بدله ده نو دا یاد ساتي چې زکات سره مال زیاتیږي او دا الله په ځان لازم کړی دی بل دی الله وی يمحق الله الربا سود دوکا په ناجایزه طریقه مال دولت تباہ کوي ويربي الصدقات
او چې د الله په لار کې ورکړه الله وی دا په ما لازم دي چې د دې هغه زیاتوالی به زه راولم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی بخاری شریف حدیث دی وی هر ورځ سار او ماښام دو فرشتي راکوزیږي. د بخاری شریف حدیث وره د بخاری مبارک سار او ماښام دو فرشتي راکوزیږي او دا اعلان کوي چې خدای پاکا څوک ستا په لار کې ورکه کوي. ممسک لفظ راغلی دی ورکه ورکوي زکات ورکوي رب د دوی په مال کې زیاتوالی هم راولي او برکت هم راولي. دا الفاظ دي خدای د دوی په مال کې زیاتوالی هم راولي او برکت هم راولي. او چې څوک بخیلان دي او نه ورکوي ستا په لار کې زکات او مال ستا په حکم باندې خدای د دوی مال تباه او برباد کړي. دا ټول ورځ دا فرشتي بیا رسول الله مبارک ویل چې ماقام شي بیا دا فرشتي دا आवाजونه کوي. مقصد د خبرې دا دی چې 24 غنټې الله د سخیانو او د الله په لار کې څوک ورکوي زکات ورکوي دا غوی د پاره فرشتي 24 غنټې دعاګانې کوي. بخیل سړی له نو ورکوونکي سړی له الله رب العالمین فرشتو په ذریعہ باندې دا غوی مال د تباہی او د بربادۍ بد دعاګانې کوي. نو دې سره مال زیاتی اگر چې زمون سوچ بدل دی. زمون سوچ خدا دې چې د الله په لار کې دې ورکړه 1 لاکھ کې دې 2.5 زره ورکړي نو دا خو کم شو. 2.5 زره کم 1 لاکھ شو. 2 لاکھ کې دې ورکړي نو 15 زره پکې کم شو په 2 زره په 2 لاکھ. زمون ذهن خدا دې خورونو یاد ساتي. مال به جواب راکوي د زکات دا حکم د چا دی؟ الله. بس د زکات حکم د چا دی؟ د الله. یو فارمولا او یو خبره په دې ذهن کې ځان سره کینوي او دا سکینوي لکه څنګه چې ته الله مونږه سو منو یو منو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ د الله اخیری پیغمبر منو. مونږ څنګه مونږه پزان لازم ګڼو څنګه د روجی میاش راشي او په مونږه پزان لازم ګڼو څنګه نور احکامات مونږ لازم. دا یو خبره ځان سره ذهن کې کیده دا بس تاسو لپاره ډیره لویه فایده درکړي چې په احکام الهیو کې د الله په حکمونو کې به ظاهر ته نه ګوري بلکې د الله حکم ته وګوري. دا یو فارموله ځان سره واله. د الله په احکاماتو کې به ظاهر ته نه ګوري بلکې څه چل بکوي حکم ته وګوري چې د الله حکم او دقه ته وی یؤمنون ایمان بالغیب. بس دقه خبره کو استاد ذهن کې نن پری واتا چې په احکام الهیو کې به ظاهر ته نه ګوري بلکې د الله حکم ته وګوري ته کامیابی. پیغمبران ولی کامیابو انبیاء کرام ولی کامیابو صحابه ولی کامیابو ظاهر ته به نه قتل بلکې حکم ته به قتل چې دا حکم د چا دی. په ظاهر کې به خبره بل شان وا خدا الله د حکم مطابق د الله د حکم مخکې ته خبره غوي پرې خو دا ما ته وګوره یو دو مثال به راته وې. دو مثال ابراهیم علیه السلام د نمروریانو خلاف را پاسېده بوتانې ولا مات کړل. اوس اور تیار شو اور ته دنګېدل دي. اوس په ظاهر کې کو ته ګوري اور ته نو اور خو اور دي سړی سوځي تباکی بربادی خو چونکې د الله حکم دی او د الله په حکم دا کیږي نو دقل طاقت ظاهر ته نه ګوري بلکې حکم الهی ته ګوري. اور ته دانګي الله رب العالمین په اور ګولي گلزار کوي. په ظاهر کو موږ دي ته ګورو چې الله یو انسان له بچي ورکی او بیا ول ډیر موده پسم ورکی او ته داغه په مړې باندې چاله راکاږي ظاهر. اوس کو ظاهر ته ګوري نو په ظاهر کې معاملہ بدل ده. د بچی په مړې چاله راکل بچی سملاول خو کو باطن اخوا ګوري حکم د چا دی؟ د الله دی. نو دی ته ګوري ظاهر چې حکم د الله دی نو فورا چاله راکاږي. اې د دې نه علاوه بل وره دا په ذهن کې ډیره آسانه کیږي. الله رب العالمین حضرت موسی علیه السلام د فرعون خلاف پرولېږم او د فرعون مقابله شروع کړه. چراغ یو ته انی رسول من رب العالمین د الله د طرف نه پیغمبر وی د الله د طرف نه پیغمبر نو قد صد دلیل سرشته د پیغمبر وی قد جئتکم ببینتکم خار دلائل مې وروړي دي وی صد دلیل دی را سره
وی فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. امسه وغرزول د هغې نه لوی اجدها جوړه شوه. وی دویم نظر څه ځل دی ونزع یده فاذا هي بيضاء للناظرین. لاس یې په ترخ کې وردن نه کړ او چې راویښ کړ ټول جهان یې رڼا کړ. چې دا یې ورته وکړل نو دلایلو هغوی څه چلو کوي قال الملأ قوم فرعون ان هذا لساحر. دا خو ساحر دی. بهر کیف ما ته وګورئ د موسی علیه السلام خلاف دا سکیم او سازش جوړ چې دی ساحر دی نو په سحر به مقابله وکړو. نو ساحران یې راجمع کړل. چې ساحران یې راجمع کړل او یا زر ساحران او میدان کې اترول. قالوا یا موسی اما ان تلقي و اما ان نكون نحن ملقين. قال القوا. تاسو کرتب خایې کو مونږ خایو. موسی علیه السلام وتی تاسو خایې. زما دې خبرې ته لږ شان دلته متوجه شئ. بس بیا به ستاسو دا ذهن کولو شي چې یاره موږ به په احکام الهیو کې ظاهر ته نه ګورو بلکې حکم ته به ګورو. نو موسی علیه السلام وتی تاسو خایې. نو هغوی څه چلو کړه؟ قرآن شریف کې الله رب العالمین وایي اما ان تلقي قال القوا فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. داسې عظیم الشان سحر وتخاره کو دې ساحرانو چې په قرآن شریف کې په دوو ځایونو کې داسې راغلي دي چې موسی علیه السلام ویرېده. الله ته قلنا لا تخف انك انت الاعلى. یریږه ما ته به اوچتې. وی یا الله څه چلو کم؟ وی امسا ته لاس کوه. ماران دي اوس. وی امسا ته لاس کوه. ووحینا الی موسی ان القی عصا. امسا دې راله. چې امسا یې راواغېسته اوس په ظاهر ذهن کې او سوچ کې خبره دا ده چې کله مار او لړم او داسې زهریله شي راشي او تا سره کوتکي نو کوتک نه به کم کارلی څه چل به کوې؟ وخې به پې وخې به پې. ظاهر دا دی خو الله رب العالمین ورته وایي نه وال به نه کې. نو یې څه چلو کم بس د امسا دې صرف وغورځوه. او ظاهر ته کوته ګوري خو مار او لړم به وخې او د الله حکم دلته د اوس صرف یې وغورځوه. موسی علیه السلام د ذهن نه دا دغه نه کو چې یاره دا به څنګه کېږي او دا چې زه وغورځومه دغه یو ذریعه ده او چې دام زما د لاسه لاړه نو څه چل به وشي. خو دلته دې ته ګوري نه وایي چونکې د الله حکم د دې کې با عقل او فکر او ظاهر او هر څه به پرېږدي وغورځوه. فاذا هي تلقف ما یأفکون. دلته امسا غورځېږي. قرآن شریف الفاظ دي امسا چې څنګه وغورځېده الله ته یو اژدها جوړه کړه. یو خولې لاندې پاتې شو بله باندې او څه چلو شو تلقف. تلقف معنا څه؟ خوند یې پیونه و همدقه شانې تېر. اوس کو ظاهر دا و باطن دا. دې نه علاوه بل وره فرعون الله د تباهۍ فیصله وکړه. په دریاب باندې موسی علیه السلام ورغی. چې په دریاب باندې ورغی مخې ته دریاب رستو نه فرعون وی خدایه اوس څه چلو مرګري ویریدل. قرآن شریف کې الله بیان کوي. او موسی علیه السلام بنی اسرائیل غټي زنانو موسی علیه السلام لراله وی دا څه چلو شو؟ مخکې دریاب رستو دشمن. اوس دغه وخت موسی علیه السلام وته انی معی ربی سیهدی. الله مون سره دی یو لار به الله رو باسي. وی مخې ته دریاب دی او کم دریاب دی؟ دریاب قلزم چې غرونه پکې غیبیږي. چې دریاب مخې ته راغی وروسته دشمن الله رب العالمین ووحینا الی موسی. منګه موسی علیه السلام ته وحی وکړه. څه چلم ورته وکړه؟ ووحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر. بیا امسا راواله. نو څه چلو کوم یا الله؟ وی ووهه دا دریاب. نو ستاسو نه یو تپوس کومه ما ته وګورئ ما نه چې الله رب العالمین موسی علیه السلام ته وی دریاب ووهه په بانسا باندې ووهه دریاب. ستاسو د پښتنو په دغه کې به ووایم اوبه ووهه په ډانګ باندې. نو ستاسو نه تپوس کوم په ډانګ باندې اوبه بیلیږي؟ دا خو ستاسو د پښتنو متل دی. وی اوبه په ډانګ باندې نه بیلیږي. او دلته الله رب العالمین موسی علیه السلام ته ووهه د لفظ د والو راغلی دی. ان اضرب علما ناست دي. ان اضرب ووهه دا دریاب ووهه په دې ډانګ باندې په دې امسا باندې دریاب ووهه.
نو کوس موسی علیہ السلام الله ته چې خدای پاک په ډنګ باندې خوب نه بیریږي څنګه الته فرعون روان دی مخکې دریاب دی خو دلته موسی علیہ السلام دې ته نه ګوري ان اضرب بعصاک البحر وی دلته به زه حکم الهي ته ګورم وی و دریاب په ډنګ باندې فانفلقا فکان کل فرق کالطود العظیم الله وی ما پکې د غرونو سلارې جوړې نو په احکام الهیو کې بس ظاهر ته نه ګوري بلکې حکم الهي ته به ګوري نو دا مو آیا چې یاره زه دا زکات ورکما نو دې سره به زما مال کمیږي نه دې سره به الله رب العالمین ستا مال زیاتوي دا د الله د طرف نه حکم دی حکم او کو دې ور نه کړه کو دې ور نه کړه نو وخت کم دی ډېرې خبرې راته نه کوم صرف یو راته د قرآن شریف آیات بیانوم او یو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث بیانوم چې تا الله مالدار کړی ناشکري دې وکړه چې ناشکري دې وکړه الله وی دلته خو به ته بچ شي خو یو ورځ را روانه ده د قبر او یو ورځ را روانه ده آخرت بیا به هلته ګورو څه وایي الله رب العالمین په قرآن کې والذین یکنزون الذهب والفدة ولا ينفقونها فی سبیل الله هغه خلک چې جمع کوي خزانې پیسې ولا ينفقونها دا الله په لار کې پکې ورکړه نه کوي زکات نه ورکوي فبشرهم نو دوی ته یو زیری ورکړه خدای د څه زیری ولا ورکم بعذاب الیم د یو درناک عذاب زیری ولا ورکړه خدای دا عذاب یو جلک خو راته بیان کړه نو دا عذاب یو جلک دا دی چې یوم یحمى علیها فی نار جهنم یوم یحمى علیها گرم بکی الله رب العالمین فی نار جهنم په اور د جهنم دا ستا د مال دا ستا د بینک بیلنس دا ستا د سره زر ستا د سپین زر ستا د پلاټونه دا ته چې د الله په لار کې پکې نه ورکې الله به ګرم نو بس ګرم به کې څه چل بوشي نه په اور د جهنم کې الله وی زه به ګرم کم یوم یحمى علیها لپس راغلی دی فی نار جهنم د دنیا په دې اور باندې نه په اور د جهنم به الله وی زه ګرم فتقوا بها جباؤهم وجنوبهم وظهورهم نو په دقه مال باندې وستا مخ ستا شاه ستا لخونه داغي زمونږ د علماوی دینه دا ظاهره خبر امران نه ده چې مخ او شاو الخونه د دین امراد کل بدن دی ستا دا ټول بدن به په دې باندې داغي الله دې مونږ او تاسو د جهنم د عذاب نو ساتي ټول بدن څنګه ټینګي مونږ د جهنم یو ذری تم د ټینګي نه یو بلکې دا و د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې ابو طالب سے مقصد میں داغی واقعہ نہ دی صرف یو خبر کو د رسول الله مبارک ناشنا خدمت کړې دي عجیبه خدمت یې کړې دي زبردست خدمت یې کړې دي او داسې خدمت یې کړې دي چې داسې خدمت بل چا نه دی کړی اخر وخت وفات کیږي رسول الله مبارک وتناسخ کلمې ونوي د دنیا نبی ایمان رسول الله مبارک په ډیر خپاو ډیر زیات حتی تر دې پورې چې رسول الله مبارک ولې د مغفرت دعاګانې کولې الله په قرآن کې آیات نازل کما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا پیغمبر له دا مناسب نه دی چې د یو مشرک سړي د مغفرت دعا کوي اگر چې تر دې ولی نه وي بس نبی علیہ السلام منی شو خو زمونږ د علما وی الله رب العالمین رسول الله مبارک چې ستا خدمت یې کړې ستا خدمت یې کړی دی نو زه زه به دومره یو د ده دپاره یو دا انعام ورکړم چې د ده ټول وجود به د اور د جهنم نه خلاص نور وجود بیا په جهنم کې نه وي صرف الله به دومره قدرې وکړي چې د اور چیترې سپلی به ده ته واغوندي د ده خپې به صرف په جهنم کې مقصد دا دی نو زمونږ د علما وایي چې صرف خپې په جهنم کې نو څه به وي دوه روایات راغلي دي یو روایت دا دی چې دومره به دا چیترې او دا خپو تووي چې د ده دا مازغه به داسې خوټکارې کوي لکه په اور چې کټوې پرته وي الله دې وساتي دا صرف یو د خپو د وجې او دویم روایت کې دا راغلی دی چې دومره به تودوالی وي د دې خپو او د دې چیترو چې د ده دا مازغه به په سترګو په سپېمو په غوږونو باندې روان
دا صرف چیتری دي او چې ستا ټول وجود په جهنم کې پروت وي الله دې موږ او تاسو ساتي. خو چې کم سړی زکات نه ورکوي الله صراحتا دا حکم کړی دی چې د ټول وجود به په جهنم کې پروت وي. یوم یحمى علیه فتقوى بها جباؤهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم. الله مبارک سوی کم سړی زکات نه ورکوي، کم سړی خیرات نه کوي، صدقات واجبه نه ورکوي، کم په د لازم دي، الله رب العالمین با د قبر عذاب داوي چې الله به په یو مار مسلط کی او د هغه مار دو صفت رسول الله مبارک بیان کړل. یو هی په سر ویخته نشتا عربو کې چې په کوم مار باندې سر ویختنو دا به ټول خطرناک او دیم نمبر دا دی چې دی به په سرم ټک کوي په خولیم او په لکۍ به ټک ورکوي. او رسول الله مبارک وی د دې دا زهر څنګه دي، دا د بخاری شریف حدیث ته د الفاظ دي. وی دا غي زهر دومره خطرناک دي کو یو ساس کی دنیا تراغه په دنیا کې باندې شین بوټي وی او نه بوبوي، دومره خطرناک زهر دي. او رسول الله مبارک وی سار بم د لټک ور کوي او ماقام د سار او ماقام نه بیا کل وخت یعنی هر وخت بدل لټک ور کوي. نو دی به خدای پاک دا سدي وره نو دا مار به توي چې انا مالک و انا کنزک، زستا مالیم او زستا خزانه ما چې تا د الله په لار. او بیا رسول الله مبارک وسر جغد آیات وی دا د حدیث او الفاظ دي سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه. ډیر زر دي چې موږ به د دوی په دی غالو کې دقه توق دا مال ورواچ نورو چاله چې الله رب العالمین مال ورکړي دي، چاله چې الله رب العالمین دا نعمت ورکړي دي، دې نعمت هغه شکریا ادا کړي چې دا زکات ورکړي. الله بستاسو مالم پاک کی او الله رب العالمین بستاسو مالم زیاد. نو دا بسوک ورکوي نو دا خو مختلف مسائل دي، دا خیر دی بیا د خپل علماء کرامو نه تاسو کې. خو زمونږ په شریعت کې با زکات پس کې ورکه نو په سلور سيزونو کې به زکات ورکه. یو په سرو زرو کې، یو په سپینو زرو کې، یو په نقد مال کې او یو په مال تجارت کې. مال تجارت کې خو چې دا کله نصاب ته ورسي. نصاب سوي نصاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې خو شل دینار او یا 200 درهم. نو شل دینار چې زمونږ د علماء کرام دینار به د سرو زرو او درهم به د سپینو زرو. نو چې دینار شل دینار د هغه د رسول الله مبارک د وخت راوالی او ویتلی نو په دې وخت کې ته 7.5 تولی سونه جوړ شي. 7.5 تولی سونه دا جوړ شي. د سونه دا صراحتا لپس په حدیثو کې نه راغلي، شل دینار راغلي دي. نو یو دینار دا به د سرو زرو او یو مقدار یو نو چې شل دینار راوالی د سرو زرو نو د دې نه 7.5 تولی څونه جوړ شي. او 200 درهم یو درهم د سپینو زرو چې 200 درهم دا راوالی او ویتلی دا به د سپینو زرو نو د دې نه 52 تولی چاندي جوړ شي. نو د شریعت په اصطلاح کې نصاب 7.5 تولی سره زر او 52 تولی چاندي او قیمت بیا رسول الله مبارک د چاندي لګولې دي چې 52 تولی چاندي یا د دې قیمت چا سره وي دی و زکات ورکړي. نو د یو تولی قیمت تقریبا 2300 روپے دی په دې موجوده واقع دی 2024 کې چې دا کم 2024 او نن د پرورې میاشت را روانه ده او 9 تاریخ دی. نن د 9 تاریخ سن 2024 د سپینو زرو د یو تولی 2300 روپے قیمت دی. نو د دې نه تقریبا د 52 تولو چاندونه تقریبا 1,24,000 روپے جوړیږي. دا یو مسلې ته تاسو راولم. نو نصاب څه شي شما ته وګوره 1,24,000 روپے نقد 52 تولی چاندی یا 19 تولی سره زر او یا د 1,24,000 روپو مال تجارت په دې سلور سيزونو کې زکات دی. اوس د زکات لپاره دریم نمبر شرط دا دی چې دغه مال چې دا تاسو سره کم مال دی 19 تولی سره زر دی یا 52 تولی چاندی دی یا 1,24,000 روپے دی او یا د 1,24,000 روپو مال تجارت دی. په دې باندې یو کال تیر شو قمری
کم چې د سپومې دا میاشت یو کال په تیر شو نو د دې یو کال نه پس پتا باندې زکات لازم شو کو دې کې یو کال کې یو رزم کمای پتا لا زکات نه لازم یو کال تیر شنو بیا پتا باندې زکات دا لازم شو دا بخامخا ورکه د دقه مال چاله به ورکه نو بشیر جان لبه ورکه چاله به ورکه پینشپاگو کسانو لبه نه ورکه نور ار چاله یو باغی کی سوکتی اصول لبه نه ورکه فروع لبه نه ورکه مالدار لبه نه ورکه سیدانو لبه نه ورکه خزبه خاون لنه ورکه خاون به خزه لنه ورکه اصول او فروع ته سم راز اصول او فروع تاسو نه پیژنئ اصول دیتا وای چې پلار لبه نه ورکه نکله به نه ورکه قر نکله به نه ورکه ته دا چانه پیدا یغوی به نه ورکه او فروع څه ته وای تا نه سو پیدا وی زویله به نه ورکه نو سیله به نه ورکه کلو سیله به نه ورکه دداش دریم نمبر مالدار لبه نه ورکه بعض خلک ګوره مالداران وی او زکاتونه علی نو نه د دې سلیو شو هغه به ګناګارم شو ګوره مالدار لبه نه ورکه چې څوک د 1,24,000 روپو یا د دې نه زیات خاوند وي دې سړي له زکات او خیرات مو ورکه صدقات مو ورکه نفلي چې کوم واجب دي ځکه دا داسې دي دی وخت پروفیشنل خیرماران دي چې هغوی سره لکونه روپۍ وي لکونه او ته ولې دا زکات کې قبول کا نو پروفیشنل خیرمارانو له ور زکات مو ورکوي هر سړي ته پته لګي چې د زکات مستحق څوک دی په دې خپل علاقه کې وره بلکې زه به تاسو دا خبرو چې زکات ورکوي نو د ټولو نه بهترین زکات چې ته ورکوي د خپلو رشته دارو له چې کوم ستا لنډ رشته دار دي ورور دی دا خور دی دا خورایي دی ورواره دی ترور دی دا چاچی دی دا وغیره چې کوم ستا سره بلډ ریلیټډ خوني رشتې وي دغه خلکو له زکات ورکوي چې غریبانان د ټولو نه بهترین مصرف یې زکات او د ټولو نه بهترین خلک یې دادي یو بدای چې ستا به زکات وشي دویم نمبر دا دی چې صله رحمي به ورسره قایم شي خپل ولي به ورسره قایم شي او دا ورته مو وایه کو بعضې خلک یو د خپل عزت نفس هغه خیال ساتي نو دا ورته مو وایي کو تا ته پته چې دا غریب دی چې یاره دا زکات یې قبول کړه دا ورته وایه بلکې ورته وایه دا واله ستا په موږ باندې حق دی ته زموږ ورور یې دا ځان سره واله پټې وله ورکړه نو بهترین دغه دا دی چې ته خپلو رشته دارو له ورکړې دویم نمبر دا دی چې څوک ډېر محتاج وي هغه له ورکړه طالبانو له ورکړه علما چې کوم غریبانان دي هغوی له ورکړه خو ګوره یو خبره یاد ساتئ زموږ دا خلک دا چل کوي امامان یا خپل نوکران دوی سره چې کله خبره کوي خیر دا خو پخوا دا دغه کېده او نوکرانو سره اوس هم کوي نو ورته وایي دومره به تنخوا درکوم او زکات به مرله درکوم نو زکات په عوض کې ګورې نشي ورکول نه امام له په عوض د تنخوا کې ورکول شي او نه خپل نوکر له ورکول شي نو بهترین مصرف دا چې خپل خپلوانو له ورکا او دریم نمبر دا چې په جمعات او په مدرسه باندې زکات نه کیږي دا یاد ساتئ ښه خو که ته خامخا وې چې یاره زه د مدرسې له ورکم نو چې مدرسې له کله ورشي نو هغې محتمم ته یې وایه وایي دا ګورې زکات دی نو هغوی بیا د زکات په مد کې یو هیله کړې وي په هغې هیله باندې هغه زکات قبول کړي او بیا په مدرسه کې ورکړي نو بیا کېږي نور ډایرکټ زکات ګورې ورکولی نه شي او زکات دپاره یو خبره دا یاد ساتئ چې اخذ د مسکین دا ګورې شرط دی اخذ د مسکین دا شرط دی چې مسکین به په لاس کې قبول کړي او بیا به والی دا ګوره شرط دی بعضې خلک دا د دې لپاره ورته چې بعضې غریبانان قرض وي قرض د یو سړي په چا قرض وي هلکه دومره 500,000 روپۍ مې را باندې قرض دي 10,000 قرض دي نو بیا وله ورکوي نه اکثر دا مسایل مونږ ته راشي ورته وایي هلکه وي زه به زکات کې قبول کا نو ګورې زکات کې ونه شو زکات ته ونه شو هغه نه دا 15,000 روپۍ ورته پیدا کا وایله ته په لاس کې بیا وله ورکه نو ګورې اخذ د مسکین دا شرط دا چل به کوي مقصد مې دا کوي چې اخذ د مسکین په دې کې شرط دی نو مساجد او مدارسو نه په دغه صورت کې ورکوي یو بله خبره سار راته یو کس ټیلیفون وکړه وایي زه د پلاټونو کاروبار کوم نو د پلاټ کې د زکات نو درې قسمه خبره ده یاد ساتئ کو پلاټ دی د کور دپاره اخیستي چې په دې به زه کور جوړو نو په دې پلاټ کې کو د 1 کروڑ روپۍ مې زکات نشته یا د یو پلاټ اخیستي په دې نیت باندې چې یاره په دې به زه دکان جوړو
یا په مارکیټ جوړو نو بیا هم پکې زکات نشته خو که پلاټ ته په دې نیت اخیستی چې اوس یې علم دا مې په 10 لکه روپۍ واخیست موده به پس په 11-12 لکه روپۍ خرڅوم نو که د مال تجارت دپاره دې اخیستي نو بیا به دغه پلاټ کې هم زکات ورکوي د دې نه علاوه که تاسو ته بیا څه مسایل وي نو بیا خیر دی موږ نه تپوس کولی شي خو دغه زکات دا ورکول دا ګورې لازم دي په مالدارانو باندې د دنیا هېڅ پته نه لګي او که نه داسې لاړې نو بیا ګورې الله رب العالمین به دې رانیسي نو د قبر عذاب دې بیا سخت دی د آخرت عذاب دې سخت دی رب زه د قلوي آخرت ځان له تباه برباد کړم دنیا نه موږ تش طور لاس روایو چا ځان سره زموږ حضرت مبارک رحمهم الله به وي ګورې د کفن ګورې جیبونه نشته دا حقیقت د کفن جیب نشته تش طور 2 لاس او 2 خوی بځي یو تفسیر کې مې دا واقعا کتلې دا اگر چې بعض علما زموږ وایي دا اسرائیلیه خو بهرحال د عبرت دپاره ډېره زبردست ده په دې قرآن شریف کې یو واقعه ده الله د مکې خلقو د رسول الله مبارک ته د یو انسان باره کې تپوس وکړه د یو بادشاه ویسألونک عن ذی القرنین ذی القرنین څوک نو الله رب العالمین غونډه رکو نازله کړې ده او داغه د باچاهۍ ټول حل یې پکې ویلي دي انا مکننا له فی الارض وآتیناه من کل شیء سببا ارسم ول ورکو او په دنیا کې مول زبردست باچی ورکړه بلکې دا وره په دنیا کې سلور باچاهان تیر شوي چې په ټوله دنیا حکومت کړي 2 کافران دي 2 مسلمانان دي کافرانو کې یو نمرود دی او یو بخت نصر دی او په مسلمانانو کې یو حضرت سلیمان علیه السلام دی او یو ذوالقرنین دی زبردست الله وی ما ته وګوره الله وی داغه باچی می اغه زیته ورسید کم ځای کې چې نور ډوبېده الله په قران کې وی په ټوله دنیا باچی کوله کله چې وفات کېده د خپل بچو ته وی یاره یو خبر راته وی زما یو وصیت یو دا کاوه د مرګ نه پس وی څه دی وی چې کله زبر شم کنه او په کاپن کې ما کفن راته واچوي نو یو سات په دا کټ ایثار کې او د کټ د ایثارېدو نه پس په داسې چلو کې چې زما دا دواړه خپې تر د دې کونډو پورې او دا دواړه لاسونه تر د دې څنګلو پورې دا به کولو وی دا ولې بابا وی دا به دې کې یو مقصد دی او یو اعلان به وکړي او اعلان به دا وکړي د کټ سره چې دا سلطان سکندر ذوالقرنین چې په ټوله دنیا یې باچۍ کړې وه په ټوله دنیا او داسې باچۍ چې قرآن یې هغه باچۍ ثابته کړې ده دې سلطان سکندر ذوالقرنین په ټوله دنیا باچۍ کړې ده خو چې نن د دنیا نه ځینې 2 خپې او 2 لاس روان دي تش ځان سره هېڅ یو نه وایي نو دنیا نه چې مونږ ځو که نه تش تور لاس په ځو تش تور لاس هېڅ په هم نه وي نو ولې د چا لی ګټې دې بچو له قسم په خدای کو دا بچی تا پسې اخیرات قدرم دا الله د رضا دپاره وکړي کوي بس خات هم ورکوي او خیرات هم کوي وی بیا به وایي چې یاره داسې د لګان دي پلار پسې اډو خیرات یا خو دغه نو ستا په مال به هم ته داغلی کېږي او ستا دپاره به کېږي نو ولې د هغې نه مخکې د الله دا حکم ولې نه منې څوک چې مالداران دي مخکې زکات ورکړې چې الله رب العالمین دا ذمه زمونږ او ستاسو په ذهن باندې او په سر باندې پاتې نه شي رب العالمین چې کم مالداران دي هغوی له د زکات توفیق ورکوي او چې کم غریبانان دي خدای دومره مال وله ورکړي چې هغوی هم زکات ورکوي دعا کوي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي خپل رحم او فضل او کرم را باندې الله وکړي د دنیا او د آخرت خیر هم الله نصیب کړي د دنیا او د آخرت د شر هم الله محفوظ کړي کم مالداران دي خدای پاک د زکات توفیق وله ورکړي کم غریبانان دي خدای پاک مالدار یې کړي رب العالمین د حلال مال زموږ د ټولو فراخ نصیب کړي خدای ډېر مال راکړي د بندگانو د محتاجونو مساتي او بیا چې ستا د احکاماتو د لاندې وي خدای د هغې د ورکولو توفیق راته را نصیب کړي څومره بیماران دي الله ټولو له صحت ورکړي څومره مردگان وفات دي الله د ټولو مغفرت نصیب کړي خصوصا زمونږ بیماران دي زمونږ ایران ګل حاجي صاحب هغه بیمار دی دعا وته کې الله ول صحت ورکړي بل زمونږ برګر دی حاجي شوکت منشي صاحب ا بیمار دی دعا وته کې الله ول صحت ورکړي نور تاسو زمونږ څومره بیماران دي الله دې ټولو له صحت او عافیت ورکړي څومره ملمانه چې راغلي زموږ بشیر جان اور سید الله جان حاجي صاحب نور مرګري راغلي د بهر نه الله د ټولو قدمونه په تله نیکۍ کې واچي او د دواړو جهانو خیر نصیب کړي او الہ العالمین د بې شرمۍ او د بې حیا د ورځې نه الله محفوظ کړي د حیا او د عزت زندګي دی الله زموږ او ستاسو ټولو نصیب کړي او چې موږ ته د دعاګانو دپاره وي دي الله د ټولو دعاګانې قبولې کړي برحمتک یا ارحم الراحمین سنت